أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام ومسپارا آيات نمبر 11 قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين لدينا دا مخکنی آیاتونه بیگا تفسیر پاتې شو نو دا غیله خوند کې وضاحت کو بیا دا ترجمه کو سحر مبین پورې مونږ ویلو بیا د نور آیاتونو صرف لفظي ترجمه مونږ کړو وضاحت مونږ نه وکړي نو دلته فرمایي الله وقالو او دوی ویل چا دی مشرکین مکه لولا انزل چې ولې نشي نازله ولې علیه په هغه باندې نبی علیه السلام باندې ملک فرشتہ دی به چې نبی علیه السلام دعوه کوي چې زه د الله پیغمبر یم ما باندې الله پاک قرآن نازلی نو د الله د پیغمبر سره دا فرشته ولې نه نازلیږي چې موږ په خپل سترګو باندې وینو چې موږ وینو هغه تصدیق وکړي چې دا د الله پیغمبر دی نو موږ به ومنو نو الله جل شانه جواب ورکو چې ولو انزلنا کوچري نازله کړي وي موږ ملکن فرشته لقضي الامر نو خامخا فیصله شي او کار ثم لا ينظرون بیا به دوی ته مهلت نه ورکړي شي مطلب دا دی چې کوم فرمایشي معجزه د کوم پیغمبر نه غوښته ده نو الله جل جلاله قانون بیا دا چې دغه قوم ته بیا مهلت نه دی ورکړي فرمایشي معجزه د پیغمبر نه غوښتله او دا غینه ورستو بیا د خلکو ایمان را نه وړو نو الله ورته بیا یو من نه ګوري فورا هغه قوم چې کوم دی تبا کوي نو دغه شان الله فرمایي چې ولو انزلنا کوچري نازله کړي وي مونږه ملکن فرشتہ لقضي الامر نو خامخا او فیصله شي او کار د دې خلکو کار به الله ما فیصله کړي وو ثم لا ينظرون بیا به دوی ته مهلت نه ورکړي شوی یعنی اوس چې ته الله پاک جل شانه مهلت ورکړي نو دا دی دغه د دې خیر دی چې الله دا معجزه د پیغمبر په لاس باندې ظاهر نه کړله د دې د خواهش مطابق دغه د خلکو خیر دی حالانکه دې خلکو ایمان نه راوړو صرف پرمایشي معجزې غوښتلې نو الله ته پته وکړو چې زه دا معجزه ښکارا کوم او فرشتو هم راولم خو بیا هم دې ایمان نه راوړي چې ایمان نه راوړي نو فورا به هلاکیږي نو الله فرمایي لقضي الامر نو خامخا فیصله شي او کار ثم لا ينظرون بیا دوی ته مهلت نو ورکړي شوی ولو جعلناه کوچري جوړ کړو مونږه د پیغمبر لره ملکن فرشتہ لجعلناه نو خامخا به مون ګرځولې رجلا د فرشتہ د پیغمبر سړی دغه اصل کې دی سوال کړو چې مونږ د الله پاک جل شانه پیغمبر را لېږي نو دیوم انسان دی مونږ انسانان نو کو د دې په ځای باندې الله فرشتہ را لېږلی وي او فرشتې مونږ ته ویلي چې دا د الله کتاب دی په ما باندې نازل دی نو مشرکین مکه وی مونږ به نبی علیه مونږ په دغه فرشتې باندې ایمان راوړو او د الله احکامات به ومنلو نو الله فرشتہ ولې پیغمبر نه را لېږي نبی علیه السلام ولې دیوم انسان دی مونږ انسانان نو الله جل شانه دې جواب ورکړي دوه صورت دي یو خدا چې فرشتہ په خپل اصلي شکل کې به تاسو تراشي نو دا خو تاسو د وس کار دی نه ځکه چې پیغمبرانو د فرشتې چې کوم اصلي حالت دی په جبرئیل علیه السلام به
انبیاء علیهم السلام ته راتلو خو په انساني شکل کې په خپل اصلي شکل کې صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی او نبی علیه السلام بهوشه شوی دی. نو د فرشتې په اصلي شکل کې د انسان دپاره لیدل دا مشکل دی، په دنیا کې نشي کولی څوک، بلکې د مرګ خطره ده پکې. نو الله فرمایي چې دا یو صورت خو نه کېږي چې فرشته وي او په خپل اصلي شکل کې تاسو ته راشي، نو دا خو تاسو برداشت نه شئ کولی، ټول به مړه شئ. دویم صورت دا دی چې فرشته مونږ راولیږو په انساني شکل کې او تاسو ته ووایي چې د الله احکامات په ما باندې راځي او د الله پاک د احکامات ومنئ، یعنې د پیغمبر په ځای مونږ فرشته راولیږو خو صرف په انساني شکل کې راولیږو. نو بیا به هم ستاسو هغه شک چې کوم دی ختم نشي. تاسو بیا هم دا اعتراض کوئ چې دا خو د انسان په شان دی فرشته ده، موږ له د فرشتې په شان فرشته پکار ده. ستاسو هغه شک به بیا هم باقي وي، مطلب دی تاسو ایمان نه راوړئ چې تنګول کوئ. دلته الله جواب ورکوي ولو جعلنا کو چرې مونږ جوړ کړی وي هو د پیغمبر لره ملکن فرشته لجعلناه نو خامخا به مونږ دغه فرشته ګرځولې رجلا سړی، یعنی انساني شکل کې به مونږ ګرځولې، ځکه چې که مونږ د فرشتې په خپل اصلي شکل کې راغلی وي نو بیا به تاسو برداشت کړی نه وه. نو بیا الله فرمایي وللبسنا نو مونږ به شک وللبسنا نو خامخا مونږ شک راوستی وو علیهم په دوی باندې ما هغه شک یلبسون چې دوی اوس کم شک کوي، چې اوس څنګه شک کوي چې دا پیغمبر کو چېرې فرشته وي نو مونږ به لیدلی وي، مونږ به ایمان راوړی وو. نو د فرشتې په اصلي حالت کې خو دوی لیدلی نه شي. نو که فرشته الله وي چې مونږ راوستی وي خو په انساني شکل کې راوستی وي نو دوی به بیا هم اعتراض کوو چې دا خو زمونږ په شان خوراک او څښاک کې او د انساني شکل یې دی. نو بیا به ستاسو د دې دا شک باقي پاتې کېدو. مطلب دا دی چې دې خلکو ایمان نه راوړو، هسې تنګول یې کول. ولقد دې آیات کې نبی علیه السلام د تسلی ده ولقد استهزئ او په تحقیق سره ټوکې کړي شوي دي برسل په پیغمبرانو پسې من قبل کستانه مخکې فحاق نو راګیر کړي دي بالذین هغه کسان سخیرو چې ټوکې کړي وي منهم د دې کافرانو نه ما هغې عذاب کانو چې ودوي به هغې پورې استهزئون دي ټوکې کولې. د کومو خلکو چې پیغمبر پورې ټوکې کړي دي عذاب پورې ټوکې کړي دي نو الله فرمایي چې دا یوازې پیغمبره تا پورې دا خلک ټوکې نه کوي، بلکې ستا نه چې مخکې څومره انبیا علیهم السلام تېر شوي دي هغه ټولو خلکو هغه ټولو پیغمبرانو پسې ټوکې شوي دي او د هغې ټوکو په بدله کې هغه خلکو ته عذاب میلاو شوی دی. لہذا تا پسې چې ستا د امتیان ټوکې کوي مشرکین مکه نو دوی ته به هم عذاب میلاویږي او ته په دې باندې خفه کېږم. قل ووایه ورته ای پاکه حبیبه سیرو تاسو سیل کوئ فی الارض په ځمکه کې ثم انظروا بیا ګورئ کیف کانا څنګه وو عاقبت المکذبین انجام د دروغجن ګڼونکو، یعنی کومو خلکو چې پیغمبرانو علیهم السلام د دروغو نسبت کوو نو دې امت ته چې کوم دی وی تاسو وګرځئ، په کومو خلکو چې عذابونه راغلي دي هغه کنډرات وګورئ د هغې نه عبرت والی چې دغې خلکو د پیغمبرانو خبره نه وه منلې نو الله تباه و برباد کړو. تاسو هم په ځمکه کې وګرځئ د عبرت دپاره او د دغې نه عبرت حاصل کړئ چې که چېرې موږ د خپل پیغمبر خبره نه وي منلې نو موږ باندې به هم دغه شانتې عذاب راغلی و. نو تاسو په خپل نبي علیه السلام باندې ایمان مضبوط شي. قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه سیرو تاسو سیل کوئ فی الارض په ځمکه کې ثم انظروا بیا ګورئ کیف کانه څنګه و عاقبت المکذبین انجام د دروغجن ګڼونکو چې پیغمبرانو ته د دروغو نسبت کوو. قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه لمن ما د چا ملکیت دی فی السماوات په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې. قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه لله خاص ته الله ملکیت دی. نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې د مشرکین مکه نه تپوس وکړه چې په ځمکې او اسمانونو کې د چا ملکیت دی د چا بادشاهي ده. بیا نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې تو ته په خپله باندې وفرمایي چې الله د مشرکینو جواب ته صبر ونه کوي تو ته په خپله ووایه. دې کې دې طرف ته اشاره ده چې مشرکین مکه هم دا عقیده ده چې په اسمانونو او ځمکو کې مالک ملکیت دا صرف د الله دی د بل چا نشته دی. د دې وجې نه نبي علیه السلام ته الله ورته وفرمیل ته په خپله باندې وجه د الله بادشاهي ده. کتبه فرض کړې ده الله علی نفسه په خپله ذمه باندې الرحمت رحمت، په خپله ذمه باندې الله پاک جل شانه رحمت چې کوم دی فرض کړی دی. الله جل شانه ځمکه پیدا کړه اسمانونه پیدا کړو او د هغې نه پس الله پاک جل شانه په خپله باندې په عرش باندې ولیکل چې ان رحمتي تغلب علی غضبي، چې بېشکه زما
رحمت دا زما په غضب باندې غالب دی. او حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې الله پاک جل شانه مخلوق پیدا کو او چې کله مخلوق پیدا کو نو لیکلي وکړل یو وعده الله پاک جل شانه د خپل ځان سره ولیکله او هغه وعده الله پاک جل شانه د خپل ځان سره محفوظ ساتلې ده او د هغه وعده مضمون دا دی چې ان رحمتي تغلب ان رحمتي چې بشک زما رحمت تغلب على غضبي دا غالب دی زما په غضب باندې. نو دلته فرمایي چې کتابه لیکلې دی فرض کړی دی علی نفسه په خپل ذمه باندې الرحمت الله پاک رحمت په الله باندې څوک رحمت فرض کولی نشي څوک به لازمولی نشي خو الله مهرباني کړی دی په خپل رحمت زیات کړی دی په خپل ځان باندې خپل رحمت او خپل محبت دی مخلوق سره د چې کوم دی مقرر کړی دی او د لازم کړی دی. لا یجمعنکم اوس پس الله فرمایي چې خامخا به الله جمع کی تاسو لره الی یوم القیامت په ورځ د قیامت الی یوم القیامت. بعضې مفسرین وایي چې دا الی په معنی د فی ده نو بیا به معنی دا شي چې لا یجمعنکم خامخا به الله جمع کی تاسو لره الی یعنی فی یوم القیامت په ورځ د قیامت کې یعنی په ورځ د قیامت کې به ټول مخلوق الله پاک جل شانه را جمع یو ځان ته به ودري. او یا دا الی چې کوم دی په معنی د الی شو نو بیا به معنی دا شي چې لا یجمعنکم خامخا به الله پاک جمع کی تاسو لره الی یوم القیامت د ورځې قیامت پورې یعنی ټول خلک به مړه کېږي قبرونو کې به جمع کېږي ټول به الله جل شانه په یو ځای خپل ځان ته مخې ته ودري د قیامت په ورځ باندې به ټول را جمع کړي قیامت په ورځ باندې به ټول را جمع کړي او حساب کتاب به بیا الله پاک جل شانه کوي د خپل مخلوق سره. د تلې د میزان په خوا کې به اسرائیل علیه السلام ولاړ وي جبریل علیه السلام به ولاړ وي او حضرت آدم علیه السلام به ولاړ وي. حضرت آدم علیه السلام به د خپلو بچو نمایندګي کوي څومره انسانان چې دي د هغې د طرفه به حضرت آدم علیه السلام ولاړ وي تلې ته به ولاړ وي او جبریل علیه السلام به الله ته عرض کړي چې الله پاکه دی په دې حیثیت باندې ولاړ شي دی به وایي چې الله ما ستا پیغمبرانو ته د دې کم امت چې کم پیغمبر دی نو ستا احکامات مو د ټیک ټیک را رسولي دي ګورې دې ته به چې کوم دی جبریل علیه السلام ولاړي او اسرائیل علیه السلام به دې ته په دې حیثیت ولاړي دی به د پولیس په حیثیت ولاړي چې الله ګورې ما در خپله ډیوټي کړې ده او راوستې مې دي ګرفتار کړي مې دي ټول به ولاړي او حساب کتاب به شروع نو ټول خلق به الله جمع کی الی یوم القیامت ورځ د قیامت ته یا په ورځ د قیامت کې لا ریب هیڅ شک نشته به د فیه په د قیامت کې الذین ها کسان خسروا چې نقصان کې اچولی دي انفسهم ځانونه خپل فهم لا یؤمنون بس دوی ایمان نه راوړي یعنی دا خلق دا کافران چې دي نو په دې د الله به رحمت وو خو دوی چې ایمان راوړی وي خو چې ایمان یې را نه وړو نو دوی په خپله د خپل رب د رحمت نه خپل ځان محرومه کړو الله نه دي محرومه کړی خپل ځان یې په خپله محرومه کړلی وله او د الله ملکیت دی ما سکنه هغه چې آرام کی فی اللیل په شپه کې هغه مخلوق چې آرام کی فی اللیل په شپه کې والنهار او پر ورځ کې د دې نه مخکې په 12 نمبر آیت کې الله فرمایي قل لمن ما فی السماوات قل لمن ما فی السماوات او فرمایا چې د چا ملکیت دی فی السماوات په اسمانونو کې والارض په ځمکه کې نو هلته کې چې کوم دی په 12 نمبر آیات کې د مکان د تعمیم چې کوم دی مرادو چې څومره مکانونه دي څومره ځایونه دي په ټولو کې د الله حکومت دی او د الله بادشاهي ده او د الله ملکیت دی د بل چا ملکیت نشته دی او وله ما سکنه دلته کې چې کوم دی د زمان تعمیم دی یعنی د زمانی عموموالی ته مراد دي څومره زمانی دي کو شپه ده او کو ورځ ده څومره زمانی دي نو په دې ټولو زمانو کې په دې ټول مخلوق باندې ملکیت دا صرف د الله حاصل دی د بل چا نشته دی نو په ټولو زمانو کې او په ټولو ځایونو کې د الله ملکیت دی د بل چا ملکیت نشته دی وله او د هغه ملکیت دی د الله ملکیت دی ما هغه سکنه چې آرام کی فی اللیل په شپه کې والنهار او په ورځ کې وهو السمیع او هغه اوریدونکی دی العلیم او پوهه الله پاک جل شانه
د هر چا आवाज اوري چې په هر ځای کې وي په هر وخت کې وي په هر ټیم کې وي الله د هر چا आवाज اوري او په هر څه باندې الله خبردار دی علیم دی پوهه دی موسی علیه السلام سره بیبي هم ده بیبي بیماره هم ده د ماشوم او د لرې چې کوم دی ور ولیدو چې کله دی هغه ور رالل نو هغه ور په بره بره باندې تلو هلته ورته الله پاک جل شانهو پیغمبري ورکړه ور نو هغه د الله پاک جل شانهو تجلیات الله ورته پیغمبري ورکړه او ورته وفرمایل چې لاړ شه او فرعون ته دعوت ورکړه موسی علیه السلام ورته عرض وکړو چې الله پاک زما بیبي بیماره ده ناجوړه ده او د ماشوم بیمار ده یې بس کېږي موسی علیه السلام سره ټانکوری وه امسا ورته ویې دې ګټې لی راپرېږده موسی علیه السلام چې کله هغه امسا ګټې لی راپرېښوده ګټه ماته شوه لاندې پکې بله ګټه راووته ورته ویې دې لی هم راپرېږده هغې لی هم راپرېښوده هغه ګټه هم ماته شوه لاندې پکې بله ګټه راووتله ورته ویې دې لی هم راپرېږده موسی علیه السلام خپله امسا هغه درېمې ګټې لی راپرېښوده چې ولې راپرېښوده بیا کې دننه چې کوم دی چینجی دی او چینجي په خوله کې چې کوم دی شنه پاڼه نیولې ده او د الله ثنا او صفت وي سبحان الذي الله هغه ذات دی یعلم مکانی چې هغه ته زما دا ځای معلوم دی زما دا ځای ته پناه نه دی ویرزقني او هغه الله ما ته رزق راکړي ولا ینسانی او هغه الله ما چرته نه وي موسی علیه السلام په خوله باندې ایس اونیو چپ چاپ د فرعون چې کوم دی دربار ته روان شو هغه له دعوت لپاره روان شو نو الله چې یو سړی یو څیز په هر ځای کې وي الله आवाज هم اوري او الله په هغه باندې خبردار دی الله ته معلوم دی قل اوه ورته ای پاکه حبیبه اغیر الله آیا زه غیر د الله نه اتخذ زه ونیسم ولیا مددگار دوست فاطر السماوات چې پیدا کوونکی دی د اسمانونو والارض او د ځمکو وهو یطعم او خوراک ورکوي ټول مخلوق ته خوراک نه مراد یوازې خوراک نه دی سامان د بقا دی تش خوراک ته څومره ضرورت چې د انسان دی دا ورته الله ورکي وهو یطعم او هغه خوراک ورکوي ټول مخلوق ته ولا یطعم او هغه ته څوک خوراک نشي ورکوي یعنی الله د خوراک محتاج نه دی خوراک او اسکاک نه پاک دی خو څومره مخلوقات چې دي چې خوراک ورکوي نو دا ورته الله ورکوي قل اوه ورته ای پاکه حبیبه انی امرتو ما ته حکم کړی شوی دی ان اکونا دا چې شم زو اولا من اول د هغه چانه اسلمه چې د الله تعالی تابعدار دی ولا تکونن او تاسو مګیږئ من المشرکین د مشرکانو نه قل اوه ورته پاکه حبیبه غیر الله آیا زه غیر د الله نه اتخذ انسم ولیا څوک مددگار فاطر السماوات چې هغه الله هغه یو الله چې هغه پیدا کوونکی د اسمانونو دی والارض او د ځمکو دی د ځمکو او د اسمانونو چې کوم پیدا کوونکی ذات دی دا انا علاوه بل اله انسم بل مددگار انسم نه هرگز نه نیسم او هغه الله هو یطعم چې هغه ټول مخلوق ته خوراک ورکوي ټول مخلوق ته ولا یطعم او هغه ته خوراک نشي ورکولی هغه د خوراک پاک دی قل اوه ورته پاکه حبیبه انی امرتو بېشکه ما ته حکم کړی شوی دی ان اکونه دا چې شمزو اول من اول د هغه چانه اسلمه چې هغه فرمان بردار دی هغه تابعدار دی د خپل رب د هغه چانه زولو د نبی علیه السلام نه زیات څوک تابعدار کېدلی شي ولا تکونن او الله فرمایي ولا تکونن او تاسو مه کېږئ من المشرکین د مشرکانو نه قل اوه ورته ای پاکه حبیبه سیرو تاسو سیل کوئ تاسو ګرځئ فی الارض پس مګږئ ثم انظروا بیا ګورئ کیف کان څنګه و عاقبة المکذبین انجام د دروغجن ګڼونکو قل اوه ورته ای پاکه حبیبه قل اوه ورته ای پاکه حبیبه لمن ما د چا ملکیت دی فی السماوات په اسمانونو کې والارض او په ځمکو کې قل اوه ورته ای پاکه حبیبه لله خاص ته الله ملکیت دی کتبا الله فرض کړی دی علی نفسه په خپل ذمه باندې الرحمت رحمت یعنی الله رحم کی د خپل مخلوق سره لا یجمعنکم خامخا به تاسو جمع کی خامخا به هغه الله جمع کی تاسو لرا الی یوم القیامت تر ورځې قیامت پورې یا الی یوم القیامت په ورځ د قیامت کې
د هغه ورځ د قیامت لا ریبه چې هیڅ شک نشته دی فیه په هغې کې الذین ها کسان خسرو چې نقصان کې اچولی دي انفسهم ځانونه خپل فهم لا یؤمنون بس دوی ایمان نه راوړي ولهو او د هغه ملکیت دی ما په هغه څه باندې سکنه چې آرام دی فی اللیل په شپه کې والنهار او په ورځ کې وهو السمیع العلیم او هغه اوریدونکی دی او پوهه دی قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه غیر الله آیا علاوه د الله نه اتخذو زه ونیسم ولیا څوک مددگار اغه الله نه علاوه څوک مددگار ونیسم چې فاطر السماوات چې پیدا کوونکی د اسمانونو دی والارض او د ځمکو دی وهو یطعم خوراک ورکوي ټول مخلوق ته ولا یطعم او هغه ته خوراک نشي ورکولی قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه انی امرتو بېشکه ما ته حکم کړی شوی دی ان اکونا دا چې شم زه اول من اول د هغه چانه اسلمه چې د الله تابعدار دی ولا تکونن او تاسو مه کېږئ من المشرکین د مشرکانو نه قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه سیرو تاسو سیل کوئ فی الارض په ځمکه کې ثم انظروا بیا ګورئ کیف کانه چې څنګه و عاقبة المکذبین انجام د دروغجن ګڼونکو قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه لمن ما فی السماوات والارض چې د چا ملکیت دی په اسمانونو کې والارض او په ځمکو کې قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه لله خاص ته الله ملکیت دی کتبه الله لیکلی دی کتبه الله فرض کړی دی علی نفسه په خپله ذمه باندې الرحمت رحمت لا یجمعنکم خامخا به الله جمع کی تاسو لره الی یوم القیامت تر ورځې قیامت پورې یا په ورځ د قیامت کې لا ریب فیه چې نشته دی شک فیه په هغې قیامت په ورځ کې الذین هغه کسان خسرو چې نقصان کې اچولی دي انفسهم ځانونه خپل فهم لا یؤمنون بس دوی ایمان نه راوړي ولهو او د هغه ملکیت دی ما په هغه څه باندې سکنه چې آرام کوي فی اللیل په شپه کې والنهار او په ورځ کې وهو السمیع العلیم هغه اورېدونکی دی او پوهه دی قل اوایه ورته پاکه حبیبه غیر الله آیا د الله نه علاوه اتخذو زه ونیسم ولیا څوک مددگار فاطر السماوات د هغې الله نه علاوه څوک مددگار ونیسم چې فاطر السماوات والارض چې پیدا کوونکي د اسمانونو والارض او د ځمکو دی وهو یطعم خوراک ورکوي ټول مخلوق ته ولا یطعم او هغه ته خوراک نشي ورکولی قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه انی امرتو بېشکه ما ته حکم کړی شوی دی ان اکونه دا چې شمه زه اول من اول د هغه چانه اسلمه چې فرمانبرداري کړې ده د الله ولا تکونن من المشرکین او تاسو مه کېږئ د مشرکینو نه سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك